که تاسو باندې چا باندې دومره قرض وي چې د غرونو عمره د سمندر عمره تا دا خیال کې نه راځي چې دا به مړه چېرته خلاص شي دا نه خلاصېږي ځکه چې دا خو لکونه کروړونه اربونه کربونه دې ولې نه هېڅ فکر مه کوه رزق ټول دی الله په لاس کې دی په الله مې دې قسم وي ټول هر څه دی الله په لاس کې دي د الله په قبضه کې دي بس دې الله سره دې لږ تعلق جوړ کړو بس بیا خو الله درته خپلو خزانونه درکوي که چې الله درته خپلې خزانې پلو کې الله درته داسې ځایونونه به درکوي تا به وهم ګمان کې هم نه کېږي نو تاسو به داسې وکئ اوس شعبان شروع دی شعبان کې شروع وکړه انشاءالله او ټول رمضان او بیا که زندګۍ معمولې جوړ کړه مړه جمعې په ورځ بس یو عمل دی لغون دی او بس اوس چې کومې جمعې درنه شوي یا خو شعبان کې یا جمعه نه ده تېره شوې خو بهرحال که درنه شوي وي چې څومره پاتې شروع کړه هره جمعه باندې د جمعې مانځه نه پس یو عمل شروع کړئ انشاءالله ته به وګورې په کروړونو په اربونو کربونو قرضې دې ولیني انشاءالله په سوریزه کې به الله رمضان بیانې ختم چې ستا قرضې به ختمې شوي تا ته به الله داسې ځای نه مال دیر کړي چې تا به وهم ګمان کې نه کېږي د جمعې په ورځ زنانه دې په کور کې چې د ماسپښین مونځ وکړي او سړي خو په جومات کې جمعې مونځ کوي فرض مونځ چې څنګه وکړئ د تحیه په شکل کې به ناست یې او اول به اوس پیرې درود شریف وایي او بیا به دا دعا وایي کوم چې په حدیثو مبارکو کې حضور پر نور صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلې ده هغه به وایي مسنون دعا ده او یا پیرې به هغه وایي هره جمعه باندې به دا معمول شروع کړي او هر مونځ پسې به روزانه هر مونځ پسې کم از کم 3 پیرې دا دعا ہے اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک خود زړه نه به دا دعا کوي او بیا پیرې چې دا ووایي نو بیا به ورپسې 7 پیرې درود شریف وایي او بیا به دعا وکړي چې الله ما دا قرضې خلاصې کړه ما ته غیبي اسباب برابر کړه تو ګوره انشاءالله العزیز دا د شعبان قیمتي میاشت ده ورپسې رمضان را روان دی او په دې کې یو داسې شپه هم را روانه ده چې په هغې کې به ټولو مړو پیرس جوړېږي هېڅ پته نه لګي یو انسان به دا کوم او هغې کې به مړو په فهرست کې راغلی نو احتیاط هم کوئ زندګي ډېره هېڅ پته نه لګي زموږ زندګي څومره پاتې ده هېڅ چا ته پته نشته د خپلې زندګیانو سره اعتبار نشته نو عبادت پکې زیات کوشش وکړئ شعبان کې زیات عبادت وکړئ ورپسې رمضان را روان دی خو سیزن دی عبادتونو هغه خو سیزن دی هغې کې قرآن ختمونه او عبادتونه او تراویح او تهجد او څومره چې عبادت پکې کوی شئ هغې کې کوئ انشاءالله ورسره د تاسو ته د رمضان المبارک ډېرې بهترین وظایف در کوم او انشاءالله العزیز داسې د تیر بهدف مجربات چې موږ ته کوم بزرګانو نه ښودلي شوي دي اجازت را کړی شوی دی هغه وظیفې به درته ښیم انشاءالله او په دې شعبان کې 15مه شپه خو ډېره قیمتي ده د هغې به درته یو خصوصي وظیفه در کوم انشاءالله آینده ورځو کې دعا کوئ الله دې تاسو هم خوشحال ساتي الله دې موږ ته هم ښه صحت راکړي او الله مې د هر غمه د هر تکلیفه د هر مصیبته دا مې دعا ده څومره چې دا د ما د لیدونکي خصوصا دا خویندې میندې دا وروڼه او دا وروڼه بایګان دي الله دې ټول خوشحال ساتي الله دې هر غمه د هر تکلیفه د هر مصیبته محفوظ ساتي شعبان رمضان څومره ورځې چې راځي الله مو د عزت په جامو کې پټ کا الله مو حیا وساته الله مو پردې وساته الله مو دشمنانو شر نه محفوظ وساته الله مو دشمنان نیست و نابود کا الله مو د هغه دشمنان چې هغه تاسو ته د تکلیف رسولو په کوشش کې دي الله دې ورته اول هدایت وکړي که هدایت قسمت کې نه الله دې په خپله تباه و برباد کړي نو انشاءالله العزیز تاسو ته به زه ښایسته وظیفې در کوم الله مو د هر غمه د هر تکلیفه محفوظ وساته و آخر دعوانا ان الحمدلله